زمکه چې کله ورغه فاتحانه انداز کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې له تازه ایمان راوړ او د مکی چیف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف پورا دا اتن نه کال جنگونه کړی دي. جرنیل یو طرف ته پیغمبر علیه السلام لیډ کو، بل طرف ته ابو سفیان کو، ادوار اسخر او زوم پیغمبر علیه السلام زوم پیغمبر علیه السلام سره لور ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. او ام حبیبه د ابو سفیان لور ده، د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، زمونږ مور ده. نو اسخر هم ده، بل طرف ته کافر پورا نه کال مسلسل د پیغمبر مقابله کې لیډ کېده د آرمی. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه هغه نوې مسلمان شو، وو جرنیل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچره چې تسلیل نکو، چې تسلیل به یعنی په دشمنانو کې چې ویم څوک معزز نو کاغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی نه حضور اسلام ولې عزت ورکړو. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته دا خپل قوم معزز دي ذلیل وایي ما دا څور عالی اخلاق دا خپل قوم سره ټیک ته ماته دشمنی ته خدای خپل قوم نظر کې مشر دې معزز دی، دا دې مشر توهین نه دی کول پکار. صحیح نو د ایمان خوراړ او څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته نشه مکه معظمه ته ابو سفیان ورته مخه قرار او د پیغمبر علیه السلام تر حضرت عباس دا ابو سفیان ډیر یارو ناغه رسول پاک ته دا جی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ استاس کړ دے فادر الله. صحیح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول عزت ورک و من دخل دار ابي سفيان فهو امن. چا چې د ابو سفیان کور کې پناه واغسته هغه ته سموای څومره لوی عزت د ابو سفیان کور له ورک. یعنی یوازې دا نه چې ابو سفیان محفوظ کړ بلکې د ابو سفیان دیوال ته یوسف نږدې شنه ټول څه دي محفوظ دی. ایته اسم وای ایته اسم وای. حضرت ام هانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تر لور د علی خور ده درځي خور ده ته ام هانه رضی الله تعالی عنها. هغه چې کوم فیملی کې واده ده نو دا هغه فیملی دوه درې کسان هغه ته رامن ډکړه وی چې مړمونی ته ام هانه ته رامن ډکړه اورندار وتا سورندار وای دا اورندار وای. حضرت ام هانه ته رامن ډکړه او ورته ما دې کور ته دن نشي. حضرت علی چې دې رورو هغه تور راځي ته چرته پټ کړی دي چرته پټ کړی دي. حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها فور رسول پاک ته आवाज وکړ یا رسول الله او دا الله پیغمبره ما وی خپل دوه ورون له پناه ور کړی دا زما رور په سره غلې مړی چې دا پیغمبر دشمنان دي دا الله دشمنان دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته او خاندل ورته من دخل دار ام هانه فهو امن. ام هانه کور کې چا پناه واغسته محفوظ دی ورته واپس شه. صحیح تکړه ډیکلیریشن وکړه څه شو to promulgate Allah. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتارټي ول الله ضرور بس هغه خپل مبارک نه کوم خبر راو تاسو لا دا قانون دی بس ته واپس شه. صحیح شو او بیا د خلکو منډي والے چې خدای چې سبا کوي را سره ځکه مونږ دا لس کاله نه چې درویش کاله دې داسې لرزولې دا پیغمبر نو سره د مرګرو درویش کاله داسې لرزولې چې لکه مونږ و دې قوم ته ډنګ کې پلي کیږي په وو کې براته پلي کیږي د حسین نو ټول خلکو منډي والے. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ من اغلق علی باب دار فهو آمن. چا چې وزار پس د کور دروازه بند کړه ورته موایي. صحیح صحابه خو مخ روان دي بیت الله طرف روان دي بس خلک وګوره یې دروازه بند شي چې رمړمونه کی نو دا څنګه دي گویا زنجیر واچي یا قفل واچي یا قلف واچي نه بس دروازه را بند کی بس پیغمبر اسلام یې چې دروازه را بند کړه بس سموي ولا دا امن واغست. صحیح اوس ډیر خلک دا چې خپل کورونه خطا شي هیبت په سړی والی ورته خپل کور دی معلوم. صحیح نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل اعلان وکړ وی ومن وصل الى بیت الله فهو آمن. چا چې بیت الله ته ځان رسول دی ټول پامن دي بس ټول خلک په بیت الله واخلا خو میدان بس ټول بیت الله ته ودرې دل چا کېره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی بیت الله ته وردن نشو دوه رکعاته منځو فسبح بحمد